اعتکاف زما عزتمندو دا یو ډیر بهترین عمل دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې ته د هجرت کول نو وروسته ډیر کارونه داسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کله کړي دي کله نه دي کړي لیکن یو عمل سنت اعتکاف چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام په هیڅ حالت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی پرې خو دی د هجرت نه وروسته تر مرګ پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف چې کوم دی هغه کړی دی بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع باندې دا اولنې عشره اعتکاف وکړو بیا د دویمه عشره اعتکاف وکړو او په دویمه عشره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل خیمې نه سر مبارک را بهر کړ نبی علیہ السلام فرمایل چې ما د ليله القدر د تلاش لپاره اعتکاف کولو خو ما ته د فرشتي په ذریعہ باندې وښودل شو چې هغه ليله القدر چې تاسو تلاش کوئ هغه په اخرنۍ عشره کې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د اخرنۍ عشره اعتکاف وکړ نو دا یو داسې عمل دی د نبی علیہ السلام سنت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر مرګ پورې لا کړی دی او په کوم کال باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کېدو نو هغه کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام شل ورځې اعتکاف کړو نبی علیہ السلام شل ورځې اعتکاف کړو په هغه ورځ باندې هغه کال دا الله سورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره شل ورځې وکړو چې یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معلوم شوی او چې زما په کوم دین زما د مرګ وخت هغه را نږدې دی او یادا چې په یو جن په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نو کړي نو د هغه د فار نبی علیہ الصلوۃ والسلام شل ورځې اعتکاف نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سنت عمل له